اخر کار د عمران خان هغه جرمونه ښکاره شول د کمې د وجې نه چې نن عمران خان په جیل کې دی او سزا کاټ کوي. د هغه خپل وکیل خالد یوسف چودري نن مکمل معلومات ته په دې ویډیو کې در کومه. د کومه عمران خان چې کومه وکیل دی، نږدې وکیل دی خالد یوسف چودري، نو هغه ویلي چې د دې 50 جرمونه یاد کړل چې د دې د وجې نه نن عمران خان په جیل کې دی او عمران خان څه کوي، سزا کاټ کوي. او بل طرف ته د پی ټی آی والا دپاره یو خوشخبری خبر هم دی چې پرویز الهی هم رها شو، لیکن د عدالت د طرف یو سخت حکم دی. نو دا ویډیو را سره مکمل وګورئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. نن به ته په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کومه. هغه 50 جرمونه به ته هم یادو چې هغه د عمران خان د دې وجې نه نن په جیل کې دی. نو ویډیو به مکمل ګورئ او د نور ملګرو سره به ضرور شیر کوئ. بیا پرویز الهی کومه خبره چې دا به شارټ کټ خبره دا به ته په اخر کې وکړو. لاول را سره دا ویډیو وګورئ. और फलस्तीन की आवाज उठाना और इन्हें जुर्म हुई इमरान खान दा ठीक चला शिश बताऊं कि शॉर्ट बयान पूरी तकरीबन 50-60 जुर्मों दा बयान की दी आगे ब्यावी कहना वो तर्जुमा कुरान पाक की तालीम का आगाज, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यूनिवर्सिटी का क़याम, सऊदी अरब से मजदूरों की रिहाई, कौम के अंदर खुद बेदारी पैदा करना, गिरती मईशियत को पाँव पर खड़ा करना, तिजारती हसारी का खात्मा, ज़र मुबादला की ज़हायर में इजाफा, गैर मुल्की कर्जों की वापसी, मुल्की खजाना $22 अरब तक ले जाना, अमरीकी को आड़े न देना यानी एब्सोल्युटली नॉट, श्रीलंका की मुसलमानों के लिए आवाज उठाना, एहसास कफालत प्रोग्राम, लंगर खानी, राशन कार्ड, किसान कार्ड, सेहत कार्ड, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मजदूर कार्ड, इंसाफ माजूर बुजुर्ग कार्ड, रोशन डिजिटल प्रोग्राम, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का क़याम. ملګرو دا ویډیو مګه تر تاسو ته پته لګیدلی چې دا هغه جرمونه دی یادای چې دا جرمونه رنګ ول ورکړل، لیکن دا جرمونه نه دي. او که تاسو وایي چې موږ 50 وانه وګورو نو تاسو به په ټویټر کې خالد یوسف چودري ورکړئ، نو تاسو ته به سره راوړي په ټویټر کې د عمران خان د نږدې وکیل نو تاسو ته به دا ټوټل سیستم راوړي، نو تاسو به دا وګورئ، هغه په تفصیل سره به وګورئ. بل طرف ته که تاسو سوچ وکړئ نو د پرویز الهی چې کوم ریایي وشوه نو د عدالت طرف کې سخت حکم راغی چې تاسو به پرویز الهی نه څه کوئ، نه بیرته به نه جیل کوئ، نو دغه نه به ارست کوئ. نو بل طرف ته بیا عدالت دا وویل که تاسو دا ارست کوئ، د عدالت د طرف په سخت حکم دی که چېرته تاسو پرویز الهی ونیو نو ډي جي نیب چې دی نو دا به زه څه کومه سسپینډ کومه. نو پی ټی آی والا دپاره ډېر زیات خوشخبری خبر دی. انشاءالله نورې خوشخبری به هم راځي او دا ویډیو د نورو ملګرو سره زیات نه زیات شیر کړئ چې ټولو ملګرو ته ورسي. انشاءالله یو ځل به عمران خان هم را ازاد شي.